السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، او ستاسو په علم کې به دا خبره وي چې مفتی صاحب حفظه الله تعالی هغه د قرآن او حدیث د حقیقي مسلک او د قبول کو د هغې په مناسبت باندې موږ مفتی صاحب خواله راغلي وو چې موږ مفتی صاحب سره ملاقات وکړو او د هغې سره مفتی صاحب ته په دې راتګ باندې سلفیت ته په دې باندې مبارکباد وایو. د دې مناسبت باندې موږ مفتی صاحب سره ناسو چې مفتی صاحب د دې په باره کې څه ویل غواړي، او بیا به انشاءالله تعالی موږ د مفتی صاحب نه یو څو سوالات کوو، د هغې جوابات به موږ انشاءالله تعالی مفتی صاحب په احسن طریقې سره راکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ سره ناس زمونږ رور ابو العالیہ ثاقب صاحب حفظه الله تعالی ورعاه او د نت پسترګ باندې کتونکي ټول مسلمانان، اول خو زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې واقعي اهل الحدیث علما نران او جرأتمند خلق دی. مونږ د پریشان حالت کې دغه سپریخي نه یو چې ګنې مفتی صاحب د حق آواز اوچت کو، تایید وکړو اور مال مرسته نه را کړې. نه، الحمدلله ټولو ملګرو حاضري وکړه، خو د هر مېلمه خپل یو قدر وي. زمونږ په ملګرو کې الحمدلله مونږ سره ناس رور ابو العالیہ ثاقب صاحب، دا زمونږ په هغه ابتدایي ملګرو کې دی چې همیش دی مونږ له ډاډ را کړی دی او زمونږ کلکه ملګرتیا کړې ده او مونږ ته ډېر عزت را کړی دی د ډېر مخکې نه. دغه رنګې زمون ګران او قدرمند رور او ډیر ملنګ او عاجز مزاج ملګری مناظر اسلام الشیخ ریاض الله دیروی حفظه الله تعالی ورعاه، او دغه سي زمون نور مخلص ورونه شیخ عبدالحمید صاحب د کامبټ او شيوخ الحمدلله دی زمون کلک د مخ کې نه هم حوصله افزایی را کړې ده او مونږ چې کلم حق ویلې دی نو الحمدلله چې دی په هغې باندې خوشحاله شوي دي او مونږ ته ډېره ښه حوصله افزایی را کړې ده. نو زه ټولو په حق باندې قبلونکو ملګرو چې چا ډاډ را کړی دی هغې ته زه هم د خپل طرفه ډېره دعاګانې کوم. الله سبحانه تعالی دې مونږ د قرآن او د حدیث په دې حق منهج باندې کلک کی او الله رب العالمین دې مونږ مستقیم کی. جزاکم الله خیره. مفتی صاحب موږ درنه دا پوښتنه کوله چې تاسو په دې موجوده حالت کې ستاسو څه تاثرات دي او څه خوشحالیانې دي؟ ابو العالیہ ثاقب صاحب دې کې شک نشته چې د حق د قبلولو ابتدایي ورځې دا د انقلاب وي، سختي وي. زاړه ملګري خو زمونږ دا توقع نه وه چې دا به مونږ نه جدا کیږي، ځکه مونږ خو الحمدلله مخکې د توحید او سنت نوم اغستو، اوس هم اکه د توحید او سنت نوم انشاءالله الرحمن اخلو. دومره ده چې مخکې معهود توحید سنت دا مرادو چې د حنفیت او دیوبندیت هغه اصول په ځان لازم کول، هغه نسبتونه مو لازم ګڼل. اوس هغه نسبت لازم ګڼو کوم چې قرآن دی، کم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، کم نقش قدم د صحابه کرام دی. د دین علاوه د نورو نسبتونو نه موزان آزاد کو چې د خپل آخرت تیاری وکړو. نو په هغې کې خو خامخا خپلو زړو ملګرو رویې مو هم خوښې نه شوې او تسلی بحث نه وې، الټه د اذیتونو، مصیبتونو، تکالیفو، د رنګ رنګ طعنو او د رنګ رنګ پروپیکنډو خبرې مخې ته راغلې او راځي او را روانې دي. نو په دې خامخا انسان خپوي، بیا نوي ملګري وي اهل الحدیث. خو الحمدلله چې د ستاسو غونده د مخلصه ملګرو د بار بار راتګ ته او حوصله افزایۍ ته ګورو نو انشاءالله ډېر خوشحاله یو. او زمونږ اصل نظر هم په حق باندې دی، په دې څیزونو نه دی. مونږ نه د عزت نورم ختم شي، زمونږ نه د سهولیات او ملګري نورم ختم شي، خو چې رب سره زمونږ کومه معامله ده هغه صفا شي. نو څوک چې د رب معاملې ته وزګار شي، د آخرت فکر ته وزګار شي، په قرآن او حدیث عمل کولو کې آزاد شي، نه زه د حنفیت غلامی یم، نه د دیوبندیت، نه د اشاعت، نه د زید، نه د عمر، نه د بکر. بس قرآن او حدیث چې ماته په صحیح سند باندې راورسي
عمل به پې زه کوم بلا چو چرا بغیر د سوچ و فکر نه، او دا د آخرت د سمیدو دپاره یو لار ده. نو آخرت دپاره چونکې یو اهمه تیاری شروع شوه، په دې وجه انشاءالله د الله سبحانه وتعالی نه رضا یو. اوس مو الله ته سوال دا دی چې یا اله العالمین د قرآن او د حدیث په دې منهج مو ثابت قدم کی او ډېر خدمت را نواخلی چې دا منهج او دا عقیده د سلفیت او د قرآن او د حدیث دا پروګرام او میشن دا عوام او علما او طلبا او د دنیا کونج کونج ته ورسو او خلق د قرآن او د حدیث په عقیده باندې منور شي. نو په دې امیدونو الحمدلله خوشاله یو. اخري پوښتنه مو مفتی صاحب نه تاسو دا ده چې تاسو د سلفیت ته په کومه طریقه باندې رالی او تاسو د سلفیت نه څنګه متاثره شوي، د هغې په باره کې تاسو خپل د رونو ته چې کوم ملګري ستاسو دا پروګرام اوري د هغې په باره کې به تاسو ویل غواړئ؟ ماشاءالله دا هم سوال دی، تقریبا هر ملګري په زړه کې دی، ځکه به د دې په هر ټیم کې جوابات هم مختلف وي، کله مجمل کله مفصل. خو بهرحال زما د ټولو ملګرو ته پته ده چې الحمدلله د طالب علمۍ د زمانې نه زه په ډېرو جماعتونو تنظیمونو سره نظریو عقیدو سره زمونږ وابستګي راغلی ده، تعلق مو راغلی دی. خو په دې ټولو کې شیخ صاحب ما د همیشه دپاره د دې خبرې لحاظ کړی دی چې ما ځان حق ته رسولی دی. حق به کله کله ماته د احمد رضا بریلوي نظریات ښکارېدل، نو هغه عبارات به مې کتل. کله کله به حق ماته دیوبندیت ښکارېده، نو د دیوبند عباراتو ته به مې ځان رسو، بیا به مې د بل چا خبره نه. حق به کله کله ماته حنفیت ښکارېده، نو کلک به مې ځان حنفیت ته رسو. حق به کله کله ماته د جماعت اشاعت توحید و سنه د علماو آرا ښکارېدل، د هغې سوچ ښکارېد، هغې ته به مو ځان فورا رسو. اوس د دې ټولو احترام په خپل ځای، خو په دې خبره ورسېدم چې حق د قرآن او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغې باندې عمل کړی دی جماعت د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په یو ډېر اعتدال سره، او هغه اعتدال او هغه منهج مونږ ولیدو چې هغه علماء اهل الحدیثو سره دی، چې هغې که حدیث ورته په کوم ځای کې صحیح سند ملو شي، نه د یو شیخ نه تپوس کوي، نه د زید نه، نه د عمر نه، نه د بکر نه، فوراً په هغه قرآن او حدیث باندې عمل کوي، او په قرآن او حدیث عمل کې آزاد دي، نه خو د دیوبندیت غلامان دي، نه د یو جماعت غلامان دي، نه د حنفیت شافعیت وغیرہ غلامان دي، بلکې فوراً په قرآن او حدیث باندې عمل کوي او دې باب کې آزاد دي. نو دا نظر مې ډېر زیات خوښ شو. بل مې اهل الحدیثو کې سلفي علماو کې دا یو سوچ ډېر خوښ شو چې ما ځنې ټیم کې نمونه به ناخلم، خو ما په سختۍ سره هم ځینې آرا دي ته پیش کړي دي چې تاسو کې دا غلطي ده، دا غلطي ده، خو هغې به دومره په مینې سره جواب راکړو چې زه به پوه شم چې غلطي زما ذهن کې وه، او بیا هم د هغې باوجود ما له دومره هغې مینه راکړه. نو د دې د وسعت ظرفۍ نه زه ډېر متاثر یم. لکه لنډ به زه دا ووایم شیخ صاحب چې دلته څومره جماعتونه دي زمونږه، هلته طرف الیدین وکړه او ته امین بالجهر وکړه، سره د دې چې دنیا په دې ګواه ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي، ټول په متفق دي. لیکن ته چې وکړو تا د جماعت نم بار کوي، او زمونږ د موحدینو داسې جماعتونه په دې نږدې کلو کې شته چې هلته باقاعده پر رفع الیدین او امین پابندي وي. نو چې د دې مې د دومره سختۍ ته وکتل، دی خوا د اهل الحدیث علماو جماعت کې که څوک رفع الیدین کوي که نه کوي برداشت کېږي، که امین څوک کوي او که نه وي برداشت کېږي، ماښام اذان پسې که څوک نفل کوي که نه کوي ټول برداشت کوي. دې وسعت ظرفۍ ته چې وکتل ما، نو زه پوه شم چې دې سره حق دی. دویم په مدارسو کې مونږ ګورو چې اهل الحدیث طالبان که د دیوبند مدرسو ته لاړ شي، که د چا په هغې ناشنا سختۍ او په هغې ناشنا تکالیف وي، او د اهل الحدیث علماو په مدارسو کې زه د اشاعت ملګري وینم، زه جمعیت والا او دیوبند احناف ټول وینم، هغې برداشت کوي، د سره پسې ټینشن نه کوي. نو دې وسعت ظرفۍ ته او د دلیل د مضبوطیالي ته چې ما وکتل، نو زه د سلفیت منهج نه متاثره شوم. دا څو خبرې مو وکړې، انشاءالله که ستاسو اجازت وي فی الحال به په دې اکتفا وکړو، انشاءالله بیا به نورې خبرې کوو. زمونږ دې خبرو باندې که تاسو مینوالو ته څه ویل غواړئ، نو تاسو خپلې خبرې وکړئ. جزاکم الله. الحمدلله مفتی صاحب ښکلې خبرې وکړې، الله رب العالمین دې ته استقامت ورکړي، او هغه خلک چې کوم خلک هغه راګرنډې کوي او هغه چې کوم د خلکو پسې خبرې کوي قسمه قسم، نو هغې ته به مونږ د صرف د شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله تعالی چې هغه په قصیده نونیه کې ناشنا خبرې کړي، فرمایي ومن العجائب انکم کفرتم اهل الحدیث و شیعة القرآن. وای د دې خلکو نه تعجب پکار دی چې دا هغه خلک چې کم د قرآن والا خلک دي، کم د حدیث والا خلک دي،
هغه ته د تکفیر نسبت کوي. او یو ځای کې شیخ الاسلام سره ناشنا خبره کوي، هغه فرمایي وی کله چې ته د عقیده قبول کړي او قرآن او حدیث ته لاړ شي نو وی قالوا له خالفت اقوال الشيوخ، دی به تا ته وایي چې یاره تا خو د مشایخو چې کوم دی د هغوی د شیوخو د اقوال نه چې کوم دی تا خلاف وکړو. ولم یبالوا الخلف بالقرآن، او حال دا چې دا خلک د قرآن مجید نه خلاف کوي د هغې باندې دی هېڅ هغه هار چې کوم دی هغه نه محسوسوي. نو شیخ الاسلام وایي ته د خلکو ته جواب وکړه چې خالفت اقوال الشيوخ وانتم خالفتم ما جاء بالقرآن، وایي ما خو د اقوالو د شیوخو نه خلاف وکړو، خو تاسو چې کوم خلک یاستئ نو تاسو د هغه شي نه خلاف وکړو چې کوم شی د قرآن کې ذکر دی. وخالفتم قول الرسول، او تاسو خلاف وکړو د هغه خبرونه چې کوم باندې د الله رسول را تک کړی دی د هغه خبرونه تک وکړو. وخالفت او ما چې کوم دی خلاف وکړو من جراء قول فلان، هغه خبرونه ما خلاف وکړو چې کوم خبرو ته خلک ما راکاږي چې لکه دا د فلان کې قول دی دا د فلان کې قول دی، نه مونږ چې کوم دی هغه خبرو پسې بلکې ذهاب وکړو چې هغه د قرآن او حدیث نه ثابت دي او هغه الله او د الله د رسول خبرې دي. نو دا الله او د الله رسول خبرې دا منل پکار دي او عوامو ته مونږ دا اخره کې دا خبره کوو چې تاسو د خپلو د علماو نه تپوسونه وکئ. ځکه امام مالک رحمه الله چې امام دار هجره هغه ناشنا خبره کوله، هغه فرمایل ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذونه دینکم، دا قرآن او حدیث دا خو دین دی، تاسو ګورئ چې دا دین تاسو د چا نه راخلی. د دې د وجې نه حق پرستو علماو ته هغې ته رجوع کول پکار دي، هغې سره کېناستل پکار دي، د هغې سره په دې مسایلو باندې بحث مباحثه کول غواړي او د خپل دین او د قرآن او حدیث تحقیق کول پکار دي. اخره کې مونږ مفتي صاحب ته مبارکباد هم وایو، الله رب العالمین په دې عقیده باندې دی له استقامت نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.